اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ترغیب جهاد تو یو اهم جهاد د پیغمبر علیہ السلام چې کوم د تبوک غزا و د هغه تذکره لګ وړاندې کیږي او د دینه مخکې الله هغه حضرات ول زغرنه ورکي چې کوم حضرات هغه د پیغمبر د ملګرتیا نه رستو پاتې شي. دوی د قتال نو د پیغمبر د ملګرتیا نه رستو پاتې شو. الله دې ته زغرنه ورکي مخکې ترغیب ولې تاسو دنیا خوښه کړه د آخرت نه لږ د زور نه ښه په تیز انداز باندې آیت کې ذکر کیږي که تاسو د پیغمبر سره نه وځئ الله وی عذاب بدله درکړي. خو دا چې الله په تاسو زور اچوي وځئ د پیغمبر سره ورنه عذاب بدله درکړم د هغې دا مقصد نه دی چې ګینې الله تاسو ته محتاج دی د الله دین تاسو ته محتاج دی پیغمبر تاسو ته محتاج دی. الله وی هیڅ احتیاج نشته. زه په دې قادر مطلق یم د خپل دینم امداد کوی شم د پیغمبرم امداد کوی شم. نو په دې ضمن کې الله بلې واقعې ته اشاره کوي. د تبوک مسله لږه مخکې را روانه ده. په دې ضمن کې الله بلې واقعې ته اشاره کوي چې ما څنګه امداد وکړ. ما چې د خپل پیغمبر امداد کو نو په هغه وخت کې ورسره تاسو وئ څومره ملګري ورسره و هېڅوک هم ورسره نه و. الله وی ما یوازې په خپل قدرت د خپل پیغمبر امداد وکړو. د هجرت واقعې ته اشاره کوي. نو حاصل د هجرت د واقعې تفصیلات زیات دي خو څه اندازه وضاحت داسې دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت د مدینې منورې او داسې حبشو بعضې اطرافو ته دعوت ورسېد. مکی مشرکینو سره فکر او غم پیدا شو چې بهر اطرافو ته اسلام ورسېدو او بعضې حضرات مسلمانان هغوی هجرتونه هم وکړل. اوله کې هجرت حبشو ته و. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل ما ته په خوب کې داسې وښولی شول چې ستا ټکانه او د هجرت ځای به هغه چې کوم کې کجورې زیاتې دي نخلستانونه دي. یاره دا پلانې ځای به دا پلانې ځای به. بیا چې کله الله د مدینې والاو ته دا عزت په نصیب کوو چې هغوی راله او ایمان یې راوړو پیغمبر ته دعوت ورکړو ته راشه. صحابه به داسې وروړو هجرتونه مدینې ته شروع کړو. کافي ډله مدینه کې جمع شوله. د دې مشرکینو سره دا یره پیدا شو چې یو خو اسلام اطرافو ته خور شو ځای په ځای باندې ډلې برابر شوې مسلمانانو هجرتونه مو کړو. هسې نه چې دا پیغمبر پسې لاړ شي او هلته به ډلې شي بیا برابرې حملې کوي. د دې نه وړاندې چې دی هم لاړ شي او ډلې بازیانې جوړې کړي او زموږ د دوی جګړې راشي دا سر یې ختم شي. کېناستل مشوره وشوله. اخري فیصله په دې وشوله چې هر یو قوم به یو کس تکړه تکړه جوانان راکړي ښه مزېداره توګه به وله ورکړي او پیغمبر چې کوم ځای کې آرام کوي سهار چې راپاڅېږي راځي نو به د کور نه چاپېره به ورته دی ولاړي که دا 20 دی او که دا 30 دی او که 50 او 50 نو جوانان دي په یو خرب باندې به قتل کړي. نو اخر د ده دا قوم بنو هاشم د دې دونه قومونو کې د چا نه بدل اخیستی شي. ښکاره ده چې د ټولو خدای دشمني کوی نشي. نو اخر چې ډېر زور ولګي خو جوړې ته به غاړه کېدي. د یو انسان قتل شوی دی د هغه خون بها غواړي. نو ابو جهل ورته سینه وټپوله د 100 اوښانو زه ذمهوار یم. 100 اوښان به زه ورکړم او که بالفرض ډېر دی خپئ چې کوم دی خو په ډبل به ورکړو نو دا 100 تاسو ورکړئ 200 اوښان به وله ورکړو. بنو هاشم ته جو خبره ختمه شوه.
ابلیس په شا وټپو آفرین. هغه سمجوتا تورې په لاس نوجوانان بېګاله به راځي. الله جبریل راولېږو، دوی دا سوچ کړی دی د تېنه وځه. حضرت عایشه فرمایي د غرمې ټیم دی، پیغمبر علیه السلام به روزانه چې کوم دی زموږ ځای ته راته، خو په داسې بې ټیمه وخت کې به نه راته. غرمه ټیم د بلکل چې غرمه سره دي، وړاندې نه یو سړی معلومیږي چې سر باندې څادر اچولی دی او را روان دی. یا خو په دې بنیاد چې ګرمي وه، یا په دې بنیاد چې ګینې څوک مې ونی. نو چې را روان دی موږ د وړاندې نه کته، نو دا دونه آبادیان او دومره خلک نه وو، خو چېرته یو کور هغه ځای کې دی، بل کور هغه ځای کې دی، نور شړ بیابان دښتې دي. نو به هر کیف چې را نږدې شو ویې کته چې دا خو پیغمبر علیه السلام دی. ابوبکر صدیق صاحب وفرمیل معلومیږي چې څه حاجت دی. د دې نه وړاندې صدیق صاحب اراده وکړه د هجرت، ځکه چې نور حضراتو هجرت کوو. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل علی رسلک، صدیقه تادي مه کوه، لږ صبر وکړه. صدیق تپوس وکړو ولې چې ستاسو به اجازه د هجرت وکړی شي؟ وایي کیدای شي، پته نه لګي، خو کیدای شي که الله راته اجازه وکړي، خو ته لږ تادي مه کوه، صبر وکړه. صدیق د هغه وخت نه چې کوم دی لږ پوه شو چې یاره کیدای شي، نو 2 اوښې واغستې او خادم له ورکې دا هلته غرونو کې ساته، چې کله ضرورت شي چې دا ماته تیار. نبی کریم علیه السلام چې وی راغلی، نو یې فرمایل صدیق ته څه خبره د سره کوم، د کور کې دا ماشومان سیټ ته که ځان له خبره کوم. ابوبکر صدیق صاحب ورته د الله پیغمبره چې څه وایي ووایې، دا زما بچي نه دي، ستا بچي دي. داسې ومنه چې دا ستا بچي دي، چې ته څه وایې دا باقه مني. بیا ما ته الله اجازه وکړه چې وځه، نو زه به بېګاله د مکې نه وځم. ابوبکر صدیق صاحب ورته وی الصحبه، جی ملګرتیا به زما وي. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل نعم ستا ملګرتیا به. صدیق وژړل. حضرت عایشه فرمایي ما ته دا پته نه وه چې ګینې سړی د خوشحالۍ نه وژاړي. ما ته په دې موقع پته ولګېده چې بابا دومره خوشحاله و چې ویې ژړل. بیا یې وی چې ما 2 اوښې اغستې، دغه ساتلی شي، بس یوه ستا د سفر ده، یوه زما ده. پیغمبر علیه السلام ورته وی نه، دا عبادت دی هجرت، د الله دپاره ځم، په پردی اوښه نه ځم په قیمت باندې. ورته وی جي بس زما تله اغستې که نه وی نه په قیمت، ښه نو ما خو اغستې ده 500 باندې یوه اوښه، بس 500 زما شوه، نو جي ستا شو 500. دا خبرې وکړی شو، نبي کریم علیه السلام واپس خپل کور ته راغی. حضرت علی صاحب یې راوغوښته، چونکې هغه وخت کې بینکونه نشته، خلک چې کوم د ډېر بې اعتماده دي، چا سره پیسه ټکوي نو په هغه باندې یېرېږي، څوک یې رانه پټ یې نه کړي. اعتمادي سړی ګوري چې هغه سره یې کېږي. اعتمادي سړی چې مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام او د خلکو ډېرې پیسې ورسره پرتې وي. حضرت علی ته وفرمیل دلته به شپه وکړي، سهار به دا د پلاني پیسې، دا د پلاني پیسې، دا به دې خلکو ته حواله کړي. چې نیمه شپه شوه، پیغمبر علیه السلام د خپلې بسترې نه پاڅېد او علي صاحب وده شو. دا ټول بهر ناست دي. پیغمبر علیه السلام راووتو. هر روایتو کې دا دي چې خاورې راواغستې، په دې غونډو باندې الله خوب راوسته، دا هر یو ټال یې وي، په دې سر ورته خاورې واچوه. په ښکاره لاړ شه، په پټه به زه دا به تا نه وي، هېڅ هم درته نه شي ویلی. بیا راغلی د صدیق کور ته، او بیا د صدیق چې کوم کور مصپالې سیټ باندې چې کوم هوټل دی، نو دا ورته منسوب دی، فهد هوټل ورته وایي. په دې څه حصه کې به د صدیق صاحب کور، بیا د هغې نه په کړکۍ باندې دوی لاندې چې کوم د مصپالې رول دی الخلیل، په دې باندې لاړ. هاخوا مخکې چې کوم پل نه پورې وځي، نو هلته بیا الهجرت رول ورته وایي. په دې باندې لاړ او 15 کیلومتره فاصله کې بیا جبل ثور دی. بیا دې غر باندې د شپې دوی ختلي دي، 480 میټر دا غر دنګ دی. په لار کې روان دي. ابوبکر صدیق صاحب کله مخکې شي کله وروستو شي. لومبنی چې کوم دی ویې کته ابوجهل نه روان دی، په دې شپه باندې مخې له راغلی. دا دواړه روان دي، ابوجهل راغلی، ویې نه لیدل. دوی ښه روان دي، هغه تېنه الله پټ کړه. یو دوی لاړ، صدیق صاحب کله مخکې شي کله وروسته شي. نبي علیه السلام تپوس وکړه صدیقه خو یا مخکې ځه یا وروسته، کله مخکې شي کله وروسته شي. بیا د الله پیغمبره کله لږ مخکې لاړ شم وګورم که هسې نه څوک ناست او لارې ته نیولي ګزار وشي، نو که زه ولګم خیر ده، خو چې تاسو ونه لګېږئ.
چې څه اندازې پورې لار وڅارم چې څوک نشته، نو بیا وروسته شم. بیا وروسته وګورم که څوک راباندې د وروستو نه حمله کوي، چې څه اندازه لار وڅارم چې څوک نشته، نو بیا داسې ښي سیټ بیا ګس او دا څه که داسې کوم که بالفرض زه ولګم په یو انسان دی مړ شمه هېڅ خبره نه ده، او تاسو باندې تمامه دنیا ودانه ده چې تاسو خو ونه شئ. هلته د شپې ورسېدل، جي تاسو لږ صبر وکړئ، زه لږ دا ځای صفا کړم. نو ځای جارو که د شپې دا غټ ته د ګټ لاندې ورننوتو، دا ځای غونډه صفا کړه، جارو یې کړه. نو خامخا شپه د تورتم دی، څه ښکاري نه، یا غنې سره یا چې کوم دی د کاڼي سره ګوته ولګېده، ګوته خوږ شوه، اینه ترې روانه. نو هغې چې کوم دی خورې پرې واچوي، هل انت الا اصبع دمیت، ته ګوتې چې وینې شولې فی سبیل الله ما لقیتې، د الله رضا دپاره روانې هجرت کې. بیا یې چې کوم دی چې غار صفا کړو، بیا خپل څادر ټوکړې ټوکړې کړه، په دې سوړو کې ومنډه، غونډې سوړې بندې کړې. یو دوه سوړې پکې پاتې شوې، پای کې پوندې کېښولې. بیا یې نبي کریم علیه السلام ته ویل چې راشئ تاسو. پیغمبر علیه السلام راننوتو، چونکې مزل شوی دی نو ستړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر ولګو آرام دپاره. دغه موقع باندې صدیق باندې مار چک ولګو، پوندې وله وچیچل. دوی ډېر چې کوم دی ځان کنټرول کړو، خو هغه زار کافي زیات زورور و. د دې وجې نه په دغه موقع خو نبي کریم علیه السلام پرې لاړې واچولې، زار کنټرول شول. خو بیا چې کله وفات کېده، هغه زهرو بیا اثر و. نو صدیق صاحب د هغې د یو قسم شهید وفات شوی. زهر داسې چې د هغې مثال جراثیم مړه شي، بدن کې پراته وي، کله کېدی شي چې دغه جراثیم بیا راوچت شي او بیا خپل اټیک او اثر وکړي. صدیق ځان ډېر کنټرول کړ، خو بیا هم د سترګو نه اوښکې پرېوتې. نبي کریم علیه السلام سترګې وغړولې، ابوبکر ولې ویره چې ما ډېر ځان کنټرول کړو، خو خپه مې څه وچیچله. پیغمبر علیه السلام په هغې باندې لاړې تاو کړې، خپه ټیک شوله. څه روایتو کې دا دي چې دې مار ته ولې دې وچیچو، ورته وی دا چې کوم دی پخوا حضرت عیسی علیه السلام انجیل لوسته او په هغه کې ستا زیری و چې دا پیغمبر به دلته راځي. دا 500 کاله د پاسه وشول، زه دلته په انتظار ناست یم، چې زه به دا ستاسو ملاقات کوم. نو دا مختلفې سوړې مې کړي دي، چېرې کېدی شي ته داسې کښېنې نو ما هلته سوړه وکړه چې هغه ځای نه بیا ګورم، کېدی شي داسې کښېنې نو ما دلته سوړه وکړه، کېدی شي داسې کښېنې نو ما داسې سوړه، چې ته کم طرف ته مخکې نو ما چاپېرې سوړې کړې وې چې یاره په کم طرف دی کېدي نو ما ته به ښکاري. خو ستا یار هغه ټولې سوړې بندې کړې، ټولې لارې بندې کړې، نو ستا دیدار بند شو. ما څه بله لار ونه بغیر د دې نه چې دی خپه اوچته کړي، خو خپه بغیر د ټک نه اوچتوله نه. بهر کیف شپه تېره شوه، سهار چې کوم دی پیغمبر علیه السلام وکړه، صدیقه څادر دی، ستا په څادر وایي څادر خو نشته، څه دی کو همې بېګا پوټې پوټې کړی په دې سوړو کې مې کېښلی، څادر نشته، یو لنګ نه ناست. نبي کریم علیه السلام لاس اوچت کړو، الله صدیق ما سره په درجه کې په جنت کې یو ځای کړ. الله جبریل راولېږه، به ستا سره په درجه کې یو ځای. د دې وجې نه وروستو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه به فرمایل د عمر د تمام ژوند اعمال د صدیق د یوې شپې سره نه برابرېږي، د عمر د ټول ژوند اعمال د صدیق د یو ورځې سره نه برابرېږي. د صدیق یوه شپه کومه وه چې دقه شپه وه چې کومه د پیغمبر سره تېره کړې ده، دا داسې شپه ده چې زما د ژوند تمام اعمال را جمع کړي، دې شپې اجر ته نشي رسېدلی چې صدیق کومه قرباني کړې. او چې بیا کله پیغمبر علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړو، او څوک چې کوم د زکات نه انکار کوي، څوک د یو نه انکار کوي، څوک مرتد شول، څوک څنګه شول، او ابوبکر صدیق چې په کلکه باندې د دې غونډو مقابله وکړه، او په یو ورځ باندې چې کوم دی 11 جنډې برابر کړې او 11 جنرالان جوړ کړو. دا جنډه والا او پلاني قوم پسې لاړ شه نیغې کړه، ته جنډه وال پلان کې زیاده ته جنډه وال پلان کې، په یو ورځ 11 جنرالان ولېږل. او دومره سخته باندې د خلکو چې کوم دی مخنیوي او سرکوبي وکړه. د حضرت عمر په شان جرار انسان هغه ورته وایي امیر المؤمنین مسلمانانو خلیفه لږ نرمي کوه، دا ته څونه تیز چلېږي،
لږ شانې ګزاره وکړه. ابوبکر صدیق صاحب ورته ویل جبار فی الجاهلیه خوار فی الاسلام. هغه سړی چې په جهالت کې خو ته ډېر زورور سړی وې، اسلام کې ولې بوزدله شوې؟ اسلام کې ولې کمزوري خبرې کوې؟ او بیا ورته وفرمیل ینقص الدین وانا حی. صدیق به جمدی او په دین کې به څوک کمې راولي؟ ابوبکر حضرت عمر صاحب فرمیل د صدیق دا ورځ چې کوم د امتحان وکړ او د په کم انداز کلک ولاړ دی او د دین حفاظت یې کړی، د عمر تمام ژوند اعمال د دې ورځې سره نه برابر دي. یوه شپه چې دا الله جل جلاله امر وکړو په دې غار کې چې کوم دی ته ونه راوټوکوله، جولاګي ته راشه جالې ته نه توک کونترې ته راشه جاله جوړه کوو پکې کښېنه. سهار شو، مشرکین وکته حضرت علی صاحب را پاڅېده، څپېړې نیم خلکو پې ګزارو ښه دا ته پورته مو خو دا پیغمبر دی. مشرکین بیا را جمع شول. علقمه ابن کورس په نوم باندې یو سړی و، هغه په دې قدم په دې منډ باندې ډېر ماهر و. دی یې راوسته. دا سړی په کم طرف تړی؟ ناشنا شانتې قیسې دا دي چې مثال په طور دا کاڼېجنه ځمکه للمه ځمکه په دې کې قدم معلومول. روان شو چې داسې راغلی دی، دلته راغلی، دې کور ته راغلی، په دې لار داسې تللی، په دې غر ته. هغه غر باندې چې اوس هم خېږي که نه، لکه څنګه چې باجري وي داسې باجري د کاڼي دي او شګې دي او کاڼي دي داسې نه، په دې کاڼو کې قدم څه معلومېږي؟ ګټې په دې ګټو باندې دا خلک نیغ وخېجول، ال د غر سر ته وخېجول، وایي دې ځای ته راختلی دی. اوس څه شو؟ یاره اوس نور ته پته نشته، خو دې ځای ته راغلی دی. چې دې اخوا دې خو وکته دا ګټ دی، هغې لاندې سوړه ده. یاره چې دې سوړه کې خو به نه وي. ابی بن خلف هغه ورته تاسو وړاندې، ابی بن خلف ورته وایي دا غار خو چې کوم جولاګیانو دا جالي دي او دا کونترې دي، دا خو لا محمد ته دا نه و چې دا هغه وخت نه پکې دا جالي جوړې شوي دي. د محمد د کوم ځای نه دلته رالی؟ ابوبکر صدیق صاحب او پیغمبر علیه السلام ورته ګوري، ځکه دا غر داسې دی او هغه کاڼی لږ سیټ ته پروت دی، لکه څنګه چې هلته ولاړ او کاڼی داسې لاندې دی، له خپې ګوري. ابوبکر صدیق وی د الله پیغمبره که سر یې ښکته کړو خو موږ ګیني، لا تحزن ان الله معنا، الله زموږ سره دی، مه خفه کېږه. یو کس را روان شو داسې ماښامي رجي دی، خو راغلی را ننوځي ګوري، وایي نه مو شي لیدلی، نه مو شي لیدلی. نو موږ خو ته ګورو چې هغه دی، هغه موږ ته نه ګوري، فرشتې ولاړې دي، نه مو شي لیدلی. هغه ښه داسې نږدې راغلی، دی ورته ګوري. پرتوکوله خو کېناسته مکیاژو ته، دې طرف ته ښه مخامخ کېناسته. پیغمبر علیه السلام یې چې موږ یې لیدلی نو داسې میتیازې کولې، بیا موږ نه ویني. دلته ولاړ واپس لاړ، بیا چې کوم دی اطرافو شامه تپاس سور شه، په دې لار لاړ شه، تپاس سور شه په دې لار. دا چې څومره لارې دا غونډې لارې بندې کړه، او دا چې څومره قبایل دي په هر یو کې اعلان وکړه چې چا دا سړی پیدا کو 100 اوښان د هغه انعام. او په دې لارو کې چې کوم ځای اوبه دي نو خامخا دوی خو به سفر کوي، د اوبو له خو به راځي، په هر طرف ځي خو چېرته اوبو له خو به راځي. نو دا اوبه چې کوم دي نو کوم ځای کې چې اوبه دي هغه تمامو اوبو ته ځان ورسوه، دا غونډ خبر کوي. آس پاس دا ټولې علاقې ورته ونیولې، داسې خبر خور خلک خواره شول، نور یې خبر کړه، اوبو لارې ورته بندې کړې. دا ټول حالات وشول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام دی، عامر ابن فهیره ورته وایي، هغه به د ورځې ګډې مډې وساتلې. ماښام د مکې چې څومره شپونکیان هغه څه به یو ځای څاروي ساتل، یو ځای به ورسره غونډه ورځ ګرځېده. مازدیګر چې شي ماښام نو هغه شپونکي ګډې داسې روانې کړي خپل کور ته، بلې داسې روانې کړي خپل کور ته، دا بل ده به دې غر لمنې کې اخوا دېخوا ګډې روانې کړي چې زه یم بوځم. هغې به غونډ لاړ، ده به ګډې غر ته راوخېجولې، هلته به یې ونوشلې، تازه پی به یې له راوړه. او اخوا د صدیق صاحب زوی عبدالله صاحب هغه له به کور کې ښه خوراک برابر شو چې ماښام به تېره شوله، خوراک به یې راواغسته او راغلی. د ورځې چې به مکه کې څومره احوال او غونډ به ورته بیان کړه، بیا به یې ډوډۍ ورسره وخوړله، بیا به یې ورسره وڅښل. شپه به چې کوم دی عامر ابن فهیره او عبدالله دواړه ورسره وکړه. سهار به عبدالله وختي بیا مکې ته ځان ورسو. هغې به داخل چې مکه کې اوده دی نو، او عامر ابن فهیره به ګډې روانې کړې چې د عبدالله منډونه د خپو دا غونډ روان کړي، بیا به ګډې اخوا سر ته واړولې. 3 شپې وکړې. 3 شپې بعد چې کوم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
عامر ابن فهيره ته وی او خیرا والا یو عامر ابن فهيره دی یو بل کس هغه ته 100 روپے صدیق سے مزدوری ورکړه عبد الله ابن اوریقط ورته وی د تخریت وی احادیث ته هغه سړی چې په لارو کې ماهر و چونکه پروغ لار خو دې تللی نشي لارې غونډې بندې دي ټولې لارې ورته نیولې دي په داسې ځای موږ بوځې چې یاره لارو نه په سیټ سیډو وموځو نو دا سړی تکړه و په دې ټولو اطرافو کې نو دلې 100 روپۍ چې کوم دی مزدوري منلې وه په 3 ورځ دی مړانې وخې راکوزې کړی و دا 4 واړه چې کوم دی ملګري روان شول خو امانتي سړی د 100 روپو باندې قناعت وکړو او 100 اوښان انعام د دې خلکو په سر مقرر دی خو غداري ونه کړه نو الله جل جلاله بیا دته ایمان هم نصیب کړی دی وړاندې انشاءالله بیا حالات ذکر کوو نو الله دوی ته زور نه ورکوي الا تنفروا که تاسو ونوځئ یعذبکم تاسو له به الله عذاب درکړي عذابا الیما عذاب دردناک دنیا کې به تاسو له الله سزا درکړي ویستبدل قوما بدل کې براولي قوم غیرکم غیر ستاسو نه دا غیر به څوک نو بعضې فرمایي دا یمنیان دي بعضې فرمایي دا ایرانیان دي دا چې کوم دی تمام عجمو ته دا خبره شامل ده الله دې عربو ته وایي تاسو د پیغمبر سره ملګرتیا وکئ نه کوئ چې کوم دی نو عجم به ودرو ولا تضروه تاسو ضرر نشئ رسولی د الله دین ته شیئا د څه شی او هو ضمیر پیغمبر ته راجع وي ولا تضروه تاسو ضرر نشئ رسولی نبی علیه السلام ته شیئا د څه شی والله الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شي قدرت والا دی الله ته رضا شي زموږ وینا ستا رضا په خپل دربار قبول کړي حاجات صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و